د فیسبوک آیډي ته به نمبر او ایمیل څنګه چینج کوئ یا تاسو خپل زوړ نمبر او زوړ ایمیل چې دی هغه د فیسبوک آیډي نه ختمول غواړئ نو هغه تاسو هم ختمولی شئ. که تاسو وایئ چې موږ په ځان له نوی اکاؤنټ کولاو کوو په دې کې بله آیډي چې د هغه ور یا د ایمیل آیډي پکې ور یا پکې موبایل نمبر ور نو هغه پکې تاسو ور اچولی شئ ښه په اسانۍ سره. د هغې لپاره به داسې چل وکړئ چې له اول نمبر خو به تاسو خپل فیسبوک چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ ځکه زیاتر کسانو له دا طریقه نه ورځي نو دا ستاسو دپاره لازم دی که سبا ورځې ستاسو په آیډۍ کې مسله راځي نو چې تاسو ته خپل نمبر او ایمیل چې دی دا معلومي د سیټ ته به تاسو ته زموږ د اکاؤنټ چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. نو بس د فیسبوک دا شکل چې دی دا هم چینج شوی دی نو زیاتر کسانو ته پته نه ځکه په دې موږ ویډیو کړې ده خو اوس د دې دا اپډیټ چې نوی راغلی دی نو هر سره چینج شوي دي. نو اوس دې ګوټ ته د رئیس ته ګوټ ته چې دی تاسو ته درې کرښې چې دي دا ښکارېږي فیسبوک یې لیکلی دا درې کرښې دي دا به ځان سره ووایي چې څنګه دا تاسو ووایي نو تاسو ته دا اپشنونه چې دي دا کولاو شي چې څنګه دا اپشنونه تاسو ته کولاو شي نو په دې کې به لاندې راشئ دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا یوې سیټینګ اینډ پرایویسي چې لیکلي ده دا به ځان سره کولاو کوئ لکه سیټینګ اینډ پرایویسي چې دا به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه دا کولاو کړو نو دلته کې له پاسه به تاسو ته ښکارېږي سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوئ د فیسبوک سیټینګ به ځان سره کولاو کوئ چې څنګه د فیسبوک سیټینګ د ځان سره کولاو کړو نو دلته کې اکاؤنٹ سینټر یې لیکلی دی نو دا ټول اپشنونه چې دي دا په یو ځای باندې کولاویږي پرسنل ډیټیل به دې کوم د مکمل ارزره چې دي دا له دې ځای نه کولاویږي نو تاسو به دا له ځان سره ووایي چې څنګه را تاسو ووایي نو تاسو ته دا مخ چې دی دا کولاو شي نو د دې ځای نه تاسو خپل ارزره چې دي دا چینج کولی شئ. نو دلته کې به لاندې راشئ نو دلته کې بیا ورکړي دي پرسنل ډیټیل چې دي دا بیا ورکړي نو دا پرسنل ډیټیل چې دي دا تاسو بیا دوباره به ووایي دلته کې دا پرسنل ډیټیل چې دي دا به ځان سره ووایي چې څنګه را تاسو ووایي نو له پاسه تاسو ته دا نمبر او ایمیل چې دی دا تاسو ته شو کېږي نو دغه نمبر او ایمیل چې دی دا به ځان سره ووایي چې څنګه دغه نمبر او ایمیل له ځان سره ووایي نو دلته کې بیا تاسو ته نمبر هم جدا راشي او ایمیل به هم تاسو ته جدا راشي. نو د دې ځای نه تاسو دا ډیلیټ کول هم چې لکه اوس موږ دا یو ایمیل ډیلیټ کوو نو دې ځای نه ووایه نو د دې ځای نه دا ایمیل چې دی دا ډیلیټ کېږي لکه ډیلیټ ایمیل چې دی دا لاندې لیکلی دی د دغه ځای نه ډیلیټ کېږي لاندې بیا لیکلی دی ایډ نمبر او ایډ ایمیل نو چې دا تاسو وایې د دې ځای نه تاسو ووالو نو د دې ځای نه پکې تاسو ایډ کولی شئ لکه اوس پکې موږ موبایل نمبر ایډ کوو نو دلته کې موبایل نمبر چې دی دا به ولیکو او لاندې نیکسټ چې دی دا به پاسورډ چې دی دا به ورکوئ نو ستاسو نمبر چې دی دا به په دې کې ایډ شي. دغه شانتې ایمیل ایډ کوئ نو ایمیل چې دی هغه هم په دغې طریقه باندې چې دی ایډ کېږي نو په دې طریقه باندې تاسو خپل آیډۍ ته ایمیل او نمبر چې دی دا چینج کولی شئ او دا ستاسو دپاره لازم دي.